جی بالکل نن د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو 40مه کلیزه مانځلې کیږي د هغې دپاره چې کوم دی تیاری بالکل مکمل شوي دي او شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو د هر کال په شانتې دا کال خو هم کارکنان ورته ډېر زیات جوبند کې دي تیاری چې کوم ښکاري دلته کې د سکیورټي چې کوم انتظامات دي دلته کې بالکل فل پروف سکیورټي ورکړې شوې ده او دغه ګیټ تھرو چې کوم دی هغې ته لګول شوي دي باقاعده چې کوم دی نو کارکنان به د هغې خلکو پیژنګلو کوي چې کوم خلکه د سټیج د راتګ دپاره دي نو دلته کې 50 فټه اوږد سټیج چې کوم دی هغه جوړ شوی دی او په دې باندې به د پښتونخوا نه بلکې د پاکستان نه لرې میلمانه چې راځي هغوی ته صرف د سټیج چې کوم دی نو اجازت دی نننۍ دغه جلسه چې کومه ده په دې وخت کې ډېره مهمه ګڼل شوې ده آفتاب احمد خان شیرپو به دې ته ډېرې زیاتې مهمې ویناګانې کوي شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو هغه انسان و چې دا د پښتونخوا گورنر پاتې شوی په لومړي ځل باندې د گورنر خوست دروازې چې کوم دی د خاص عوام دپاره کلو شوي وي وفاقي وزیر پاتې شوی د پاکستان پیپل پارټۍ په بنیاد کې د ده یو ډېر مهم رول هم دغه وجه وه چې ذوالفقار علي بټو دی د صوبې صدر وټاکه نن چې په دغه جلسهګاه کې د 10,000 پورې کرسۍ ښودل شوي دي او دلته کې دغه کارکنانو چې کوم دی د خپلو پلیکسونو نه چې کومه ده دغه جلسهګاه ناوې کړې ده نو نن به کتې شي چې دغه جلسه کې څومره پورې خلک ګډون کوي چې کومې تیاری شوي دي آیا کارکنان په هغې کې کامیابیږي او که نه صوبایي صدر سکندر خیاط خان شیرپو خپله د دې نګراني کوله د دې هر څه دلته کې باقاعده د ډي جې چې کوم سیسټم شوی دی هغه خو هم په نظر راځي ورسره چې کوم دی نو کمې کرسۍ ښودې شوي دي دې ته د پارک چې کوم دی ډېر مضبوط انتظام شوي دي دې طرف ته چې کومې لارې دي هغې باندې باقاعده ناکهبندۍ شوي دي په داخلي خارجي لارو باندې ځای په ځای ناکې لګېدلې دي او باقاعده چیکینګ کېږي نو ډېر فل پروف سکیورټي چې کومه ده ډي پي او 400 لخوا دغه جلسې ته ورکړې شوې ده نن به قومي وطن پارټي د خپل قوت مظاهره کوي ګورو به چې قومي وطن پارټي